بچه به سبا څه خوري او چې دی خوا کینو وی مولیانو په تیاره وخوړه موږ په دې فلسفه پوه نه شو هلته وی بچه به مې څه خوري او دلته وی مولیانو نو تم مولا شه په تیاره به خوري بچه دی مولا که په تیاره به خوري ما سره مخکې یو سړی ملاو شو ما خندل مې ورته ما څنګه چللی زوی عالمو وی هغه دوه درې افسران دي او دا مولا دی د جومات کې امام دی قسم یې خوړو وی هغه افسران وراله جامې نه دي اخیستي او وی دله څوک بوټان راوړي نو زما په خپه پوره یې ځای واچوم وی صادر ولا څوک راوړي نو وی دا صادر دا جامې دا واسکټ دا وی مولي صاحب له راوړي نو دا هغه ماله راکړي حالانکه خپل هم لوی افسر تیر شو وی ما وی چې افسوس دا نور درې بچي مې معلمان کړی وی نو څلور پنځه واسکټې به راته میلاوې دي زموږ یو ملګری ویسیس دی اوس پرنسپل دی حمید صاحب پیژني دا ملګري موږ سره ماسپښین سبق وی شیخانو کې هلته نو هسې د تنخواګانو خبره شوه د هغه وی زما 2000 ده نو ما ته وی چې ستا به څومره تنخواه مې دا زمونږ او د متمم صاحب یو امانت دی دا موږ نه وایو چاته او دې دپاره کوم نه هسې به څونه نو ما ورته هغه فګر یاد کړم د دې او د دې منځ کې ده نو ایسته موټر سایکل ودرو مړه دونه خو زمونږ د نسوارو خرچه ده د میاشتې ما ورته وی دا راته ووایه چې اوس ژوند د چا ښه دی وی د علماو ژوند ته خفه کېږم 3 طبقات د دې امت تی پلار مور او زوی که دا سم شو نو دا ملت به سمي دا دین به سمي بیا به چغې چغارې نه نن سبا هر طرف ته چغې دي کو کروڑپتی لم ورشي هغه وایي جي بس کاروبار خوند نشته که لکپتی سره هم کښېنې که جایداد والا سره هم کښېنې یو مولوي صاحب دی تنخواه یې ټوله 6,000 هم نه ده دا خو ماسې ډېره ووې یو ځای کې مې ووې ما دې مولیانو له چې ډېره تنخواه ورکړي نو 10,000 هغه مولي صاحب مدرس ما ته رانږدې شو وایي خوارنه شوي 3,500 روپۍ راکوي تا ویاسې خلکو ته 10,000 ووې ولې موږ دا دین د الله دا عظیم دین چې د کوم ملت ته ما او تا ته وی وګورئ په کوم پیغمبر باندې ما او تا ته جون خودو او ما او تا د 2-3 روپو دپاره دغه عظیم دین نه ځان ته زده کړه نم ښځې ته وښودو نم بچي ته وښود الله وایي د دنیا د خسیس او د څه دنیا ده زمونږ نو څونه جایدادونه وو تقسیم شو نو په څو حصو تقسیم شو بیا لاندې په څو حصو تقسیم شو او د چا چې د ټولو نه قیمتي جایدادونه وو نو د ټولو نه په بې قیمته ځای کې قبر دی د خټ په سر په جبا کې چې کومه ځمکه څه کوي نه نو په هغې قبرستان او چې مړ شي نو دغه کروڑپتیان موږ ولیده اربپتیان هم ولیده چې کومه کوټۍ جوړه کړي کوم کټې په زرګونو جوړ کړی په هغې کې غسل نه ورکوي د غواګانو او د میخو په کوټه کې وله غسل ورکوي بیا وایي که دې کوټه کې م غسل ورکه نو وایي بیا په ماشومانو سوری راځي نو د ده نه بیا بو جوړ شي ماشومان پې یېرېږي بیا وایي ولې هم نه لیده تاسو دا غسل چې ورکوي دا په کوم ځای کې په کوټه کې ورکوي ولې تاسو نه دي لیدلي ولې غلي یئ مه یېرېږئ زه یې وایم تاسو نه وجني زه یې وایم تاسو خو یې تشه اورئ تاسو هم نه لیده غسل په کوم ځای کې ورکوي بابا او کاکا او خان لا د غواو په ځای کې کوم ځای کې به غسل ورکو استاد جي هلته هم ځای سم کړی دی لکه دلته ولې نه نه بوی وایي په ماشومانو سوری راځي بیا دا الله ورته وایي دا هغه پلا بچي وستا هغه جایدادو چې نن پکې ستا د غسل قسمت هم نشته ولې که دا بابا مصلح وی او مصلح وی دا ښځه مصلح وی او دې بچي ته دین ښودلی وی نو څه مو خیال دی بیا به د دې پلار سره څه معامله کوله بیا هغه اخرې خپلې خبرې اولنۍ له راځم په اخره کې